الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب.
ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين دا الله رب العالمين أحكم الحاكمين دا طول بادشاهانو بادشاہ دا طول زبردست هاغا رب العالمين سے تمام کائنات خالق و مالک دے هاغا اللہ سے تمام کائنات متصرف و منتظم دے هاغا رب العالمین چې د هغې په صفاتو کې یو صفت فعال لما یرید دی رب العالمین چې څه کوي څه وخت چې کوي څرنګه چې کوي چا سره چې کوي کولی شي د الله رب العالمین نه څوک تپوس او پوښتنه نشي کولی او نه الله رب العالمین د خپل عاقبت او د انجام نه ویریږي خو دا مکلف مخلوقات چې هر څومره دي خو هغه انبیا دي که امت دی باچاهان دي که رعیه ده مالداره دی او که غریب دی د هر یو فرد نه به الله رب العالمین تپوس او پوښتنه کوي د الله رب العالمین دا تپوس او دا پوښتنه دا په دې خبره باندې دلالت نه کوي چې موږ په دنیا کې څرنګه ژوند تېرو څه کار کوو کوم عمل کوو الله ته پته نشته نه بلکې الله رب العالمین باچاهي اسمانونو د ځمکې ورسره ده د انسان چې کومه خبره پټوي او کوم چې ښکاره کوي د هغې باره کې به تپوس کوي د بیا ولې الله رب العالمین زمونږ نه دا تپوس او پوښتنه کوي موږ سره کرامن کاتبین مقرر کړي دي زمونږ عمل لیکي زمونږ د خولې نه چې کومه خبره وځي که هغه ښه وځي او که بده وځي دا ټولې لیکي دا د څه د وجې نه دا د دې د وجې نه چې تاسو وګورئ دا د دنیا ماحول دی چې کله کوم انسان کوم کار وکړي او په هغې کې ګیر شي یا کوم مشر یې ویني نو چې تپوس کوي چې هلکه دا کار دې کړی ولې دې کړی او د سمدستي وایي چې نه زه خو دې خبره هم نه ما ته خو پته هم نشته ما کله دا کار کړی دی نو الله رب العالمین دغه خبره د مشرک په باره کې بیان کړې ده چې کله ورته ووایي چې شرک دې ولې کړی او ورته چې والله ربنا ما كنا مشرکین په الله مې د قسم چې موږ په دنیا کې هیڅ قسم د شرک نه دی کړی الله رب العالمین به دې ملایکو ته وایي چې د دې د عملنامه مخې ته کېږده وګوره چې شرک دې کړی او که نه و کړی کله دا هغې ته وګوري نو دا یو ارمان به کوي چې ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها دې عملنامې لره څه چل شوی نه زما وړه ګناه پرېښې ده نه یې غټه ګناه پرېښې ده مګر ټولې پکې اشاره کړې ده د دې د وجې نه زما محترمو د دې خبرې د بیان لپاره الله رب العالمین مونږ ته د آدم علیه السلام نه نیولې تر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې انبیاء کرام نه ولېږل دي انبیاء ته دا ډیوټي حواله کړه چې دا زما امت دا زما بندگان دا د دې خبرې نه خبر کوي
چې چا زما په لار باندې عمل وکړو زما په لار باندې روان شو نو د هغې دپاره جنت دی او که چا عمل ونه کړو زما په لار روان نه شو نو د هغې دپاره جهنم دی الله رب العالمین د کونو کونو رحمتونه په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې هغه موږ ته د رب العالمین ذات او صفات د رب العالمین اسماء او احکام د رب العالمین د وحدانیت طریقې راته وښودلې هغه لارې او هغه طریقې هم راته وښودلې چې په هغې باندې عمل کولو سره موږ د رب العالمین رضا او جنت حاصلولی شو او هغه لارې او هغه طریقې هم راته وښودلې چې په هغې باندې اجتناب سره موږ د رب العالمین د قهر او د غضب نه بچ کیږو زما محترمو الله رب العالمین چې موږ د دنیا کې پیدا کړي یو نو زموږ د پیدایش مقصد هغه د رب العالمین عبادت او بندګي ده ځکه الله رب العالمین دا د دنیا چې کم میاشتې دي کمې ورځې دي دا د هغې ورځ نه ترتیب کړي دي چې کمې ورځې نه اسمانونه او ځمکې پیدا کړي دي ځکه الله رب العالمین فرمایي إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض چې کومې ورځې نه ما اسمانونه او ځمکې پیدا کړي دي د هغې ورځې نه مې د دې میاشتو د دې ورځو ترتیب مې څه کړی دی برابر کړی دی دا محرم سفر ربیع الاول ربیع الثاني دا ټول د هغې ورځې نه برابر شوي دي زما محترمو خو دا هجري تاریخ دا عمر رضی الله عنه مقرر کړو بیا صحابه کرام خپل منځ کې مشوره وکړه هغه دا وفرمایل چې دا ورځ دا تاریخ د هجرت دا د هغې ورځې نه مقررول پکار دی چې کومې ورځې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې نه مدینې ته هجرت کړو لکه دا یو تاریخي ورځ ده دا یو تاریخي کارنامه ده چې شوې ده په دې دنیا کې د هغې د ورځې نه عمر رضی الله عنه په هغې باندې اتفاق وکړو د هغې ورځې نه دا ورځ دا هجری تاریخ مقرر شو ما محترم اما دا میاشتې چې کوم دي دا رب العالمین د هغې ورځې نه مقرر کړي دي چې کومې ورځې نه الله رب العالمین اسمانونه او ځمکې پیدا کړي دي بیا په دې کې موږ ته داسې اعمال مقرر کړي دي چې هغه عمل موږ کولو سره د رب العالمین رضا او د رب العالمین جنت حاصلولی شو لکه تاسو وګورئ الله رب العالمین خپله فرمایي چې منها 4 حرم په دې کې 4 میاشتې دا د حرمت والا دي حرمت نه مراد څه دي چې بد عمل بدې خبرې دا په خپل ځان باندې حراموي ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د حرمت والا میاشتو کې کم انسان عمل کوي الله رب العالمین د هغې بدله د هغې جزا ډبل ورکوي خو چې کم انسان ګناه کوي نو څنګه چې ثواب دوچن لري دغه شان دي عذاب هم دوچن لري زما محترم ځکه یې ورته د حرمت ویلی چې په ځان باندې به دا ګناهونه او دا غلط خبرې دا غلط اقوال خبرې دا هر څه په ځان باندې څه کوئ حراموئ به اوس زموږ نه سستی پیدا شي ځکه الله رب العالمین دا 3 میاشتې پرله پسې ځکه راوستي ذوالقعده ذوالحجه محرم چې دا انسان په دې کې ځان بلد کی چې کله 3 میاشتو پورې انسان یو عمل کوو د یو خبرې نه ځان ساتلو هغه بیا په عادت کېږي په هغې باندې نو دا نورې میاشتې هم په هغې باندې همغه شانتې رواني چې کومه د 3 میاشتو کې دوی کم عمل کړی وي لکه تاسو وګورئ د رمضان میاشت پوره چې روجې ونیولی شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې 6 روجې د شوال هم ونیسئ رب العالمین د ټول کال ثواب د روجې اجر ورکوي دا ولې دا د دې د وجې نه چې انسان په ټوله میاشت کې په روجو باندې اموخته شوی وي عادت شوی وي نو دا 6 روجې هغې نه نیول څه ګران کار نه دی آسان دی والله نو همدغه شانتې په دې 3 میاشتو کې چې انسان څنګه عمل کوي ځان د ګناهونو نه ځان د غلط کارونو نه ځان د غلط خبرو نه ځان د غلط فعلونو نه ساتلی وي همدغه شانتې دا نور چې کوم 6 میاشتې یا 8 میاشتې دي په دې کې انسان دغه شانتې عادت باندې روان وي ځکه دا خدای خلک وایي که نه وایي هر څه برو عادت نه برو وایي هر څه ځي خو عادت د انسان نه نه ځي خو دا چې کوم انسان په ځان کې عادت واچوي دا عادت بیا د انسان نه نه ځي یو هغه خبره ده
چې ما او تا خپل ځان سستۍ کې مخته کړی، په سستۍ کې ما چولی دی، د نیکۍ کار مونږ ته نیکي نه ښکاري، د بدۍ کار مونږ ته بدي نه ښکاري. هغه بېله خبره ده زما محترمو، هغه کې د الله رب العالمین او د پیغمبر هېڅ دغه نشته دی، هغه زموږ خپل سستیا او زموږ خپل کمتیا ده زما محترمو. یعنی الله رب العالمین خو موږ ته وفرمایل چې ګوره دا د ذوالحجې میاشت دی. قرآن کې مو فرمایل چې والفجر ولیال عشر. علما فرمایي چې ابن عثیمین رحمه الله نه سوال وشو چې دا د رمضان دا لس ورځې د اخرنۍ شپې دا بهتر دی او که دا د شوال دا د ذوالحجې دا لس ورځې بهتر دي؟ هغه وفرمایل چې الله رب العالمین دا تقسیم کړي دي، ورځې چې کوم دی د ذوالحجې له ورکړي لس ورځې دا بهترین لس ورځې دي. په دې کې چې کوم انسان عمل وکړي الله رب العالمین د یو عمل په ځای باندې لس چنده اجر ورکوي. من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. او شپه دا د رمضان اخرنۍ لس شپې چې په هغې کې لیلة القدر دی، هغه چې شپې کې کوم عبادت وکړي الله رب العالمین هغې له څونه ورکوي؟ زرچنده چې کوم دی نو اجر او ثواب هغه له ورکوي. اوس چې کله مونږ ته دا مو فرمایل پیغمبر چې ګوره دې کې دا د یو عرفې روژه راځي، 2 کالو ګناهونه معاف کېږي. که د انسان تا نه پکې سستیا وشوه، دا لس ورځې د ذوالحجې کې تا نه سستیا وشوه، مخې ته محرم را روان دی، د هغې چې کوم دی نو د عاشورې د ورځې روژه دا نیول پکار دي زما محترمو. ځکه تاسو وګورئ د دې تاریخ تاسو ته علماو مخکې به ډېر بیان کړی وي، خو دا زه ذکر تکرارومه چې وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. یاداشت دا یاداشت چې کوم دی دا انسانانو ته فایده رسوي. هغه یاداشت چې دی زما محترمو، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې نه مدینې ته هجرت وکړو، یهود یې ولیدل چې په دې عاشوره باندې به چې دی نو روژه نیوله. تپوس یې وکړو چې ولې؟ هغه ورته چې په دې ورځ باندې الله رب العالمین موسی علیه السلام د هغې قوم د فرعون نه بچ کړي او فرعون یې تباه کړی او غرق کړی په سمندر کې. هغه ورته وویل چې نحن احق بموسی منکم، موږ تاسو نه ډېر حقدار یو په موسی علیه السلام باندې چې موږ دا روژه ونیسو. صحابه کرامو ته حکم وکړو چې په لسمه باندې تاسو هم روژه ونیسئ. صحابه کرام خو ډېر د عمل او د خبرې تایید کوونکي وو، په هغې باندې آمنا او لبیک ویونکي وو. سمدستي تپوس وکړو چې پیغمبره تا خو موږ ته ویلو چې د یهودو د نصاراو مخالفت وکړئ، دلته خو موافقت راځي چې هغوی هم نیسي او موږ هم نیسو، دا خو موافقت راغی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که چېرته الله رب العالمین زه را روان کال ژوندی وساتلم لأصومن التاسع، زه به د نهمې ورځې روژه نیسم. څه د وجې نه؟ د دې یهودو د مخالفت د وجې نه. بیا علماو دا د محرم دا روژې د عاشورې دا روژې 3 حصو باندې تقسیم کړي دي، 3 مرتبې ولا ورکړي دي. یو مرتبه هغه دا ده چې د نهمې او د لسمې روژه ونیسي، ځکه نهمه باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قولی عمل موجود دی چې لأصومن التاسع. په لسم باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم فعلی عمل موجود دی چې نحن احق بموسی منکم، موږ تاسو ډېر حقدار چې موږ روژه ونیسو، روژه یې نیولې وه. دویم مرتبه علما فرمایي چې یا د لسمې ورځې روژه ونیسي یا د 11مې ونیسي. هماغه راځي چې د 11مې روژه څه د وجې نه؟ د دې د وجې نه چې دا د یهودو سره مخالفت راځي په لسمه باندې. او دریم دا دی چې سړی نهمه او لسمه 11مه درې واړه ونیسي، دا اجر پکې دوچنده شو زما محترمو. روژه باندې الله رب العالمین اجر ورکوي، ځکه الله رب العالمین فرمایي چې دا روژه ما دپاره نیولې ده وانا اجزي بها، او زه خپله به د بدله د انسان نه ورکوم. په دې باندې هم ډېر اجر او ثواب دی زما محترمو. دې وجې نه را روان زیارت او جمعه دا نهمه او لسمه روژه راځي زما محترمو، ورځ راځي د محرم، او د نن نه نیت وکړو چې انشاءالله را روان زیارت او جمعه به زه څه کومه روژه به نیسم. او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د دې ورځې روژه ونیوله رب العالمین 1 کال ګناهونه صغایر ورته معاف کوي. موږ ډېر ګناهګار یو زما محترمو، پکار دی چې په دې یو ورځې روژه باندې خپل ځان له ګناهونه څه کړو؟ معاف کړو. دومره سخته نه ده، اسانه ده. ورځ د تېره به شي پته هم راته نه لګي. اوس خو چټیانې دي،
لس یولس پورې مونږ ودیو چې د هغې نه بعد را پاڅېږو مخلاص وینځو د غرمې مونځ شي غرمې مانځه نه بعد بیا لږ تلاوت وکړو عبادت وکړو مازدیګر هم دغه شان دی ماښام رانږدې وي زر ورځ تېرېږي زما محترمو خو نیت پکار دی اراده کلکه پکار ده چې انشاءالله زه به دا 2 ورځې روژې به لازما نیسم نو الله رب العالمین داسې انسان له څه ورکوي توفیق ورکوي اوس دا د حرمت والا میاشتې ذوالقعده ذوالحجه محرم په دې کې بعضې خلک داسې دي لکه دلته نن سبا دا شیعهګان چې پیدا شوي دي دیو په دې 18مه ذوالحجه باندې یو اختر مناوي چې هغې ته ویلی کېږي عید غدیر خم دا اختر مناوي زما محترمو د دې هېڅ ثبوت نشته دی نه په کتاب الله کې شته او نه سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې شته رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته 2 اختر راکړي دي چې یو عید الفطر او یو عید الاضحی دی دا نوې مخلوق چې کوم پیدا شوی دی دیو دا یو اختر پکې دا زیات کړی دی یو زمونږ دا بریلیان دي دیو چې کوم دی نه پکې بل اختر شروع کړی دی چې عید میلاد النبی حالان کې پیغمبر مونږ ته 2 اخترې ښودلي دي 2 ورځې مونږ ته ښودلي دي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته هجرت وکړو مدینې والا یې وکتل چې هغه یو 2 ورځې وي په هغو کې به خوشحالي مناوله په هغې کې به لوبې کولې په هغې کې به چې دی نو کپړې ښایسته اچولې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الله رب العالمین موږ ته 2 ورځې راکړي دي چې یو عید الفطر دی او یو عید الاضحی دی که چېرته د دې نورو اخترونو ذکر وی نو پیغمبر به موږ ته بیان کړی وی که نه دا موږ چې د ځان نه کوو د دې مطلب خو دا شو چې یاره رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې موږ دا تهمت لګو چې هغه موږ د دین پوره نه دی بیان کړی دا اخترونه یې موږ ته پرېښي دي د دې حکم یې موږ ته نه دی بیان کړی نه بلکې الله رب العالمین خپله فرمایي چې پیغمبر تاسو ته دا خبره بیان کړې ده د حجة الوداع په موقع باندې پیغمبر دا وفرمایل چې الا بلغتو الا قد بلغتو ما تاسو ته دا دین در ورسولو صحابه کرامو فرمایل چې وی رسول رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 ځله ویل چې اللهم فاشهد الله ته ګواه اوسه په دې خلکو باندې چې ما دا ستا دین دیو ته من او عن رسولی دی تاسو دا کتابونه ولټوئ دا اخترونه په دې کې نشته زما محترمو دا شیعهګان چې دا اختر مناوي دا د څه د وجې نه مناوي دا په دې وجه باندې مناوي چې دوی وایي چې دا د غدیر خم یو علاقه وه په دې مدینه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې دی نو هلته لاړو خطبه یې وکړله اول هغو دا خبره کوي چې وایي د ځان نه حدیث جوړ کړی چې د ابو هریره رضی الله عنه نه روایت دی چې من صام یوم 18 من ذي الحجه كتب له صيام 60 شهرا په 14مه ذی الحجه باندې چا روژه ونیوله الله رب العالمین به دې د انسان د 18 میاشتو ثواب ورکړي کوم ځای کې د 18 میاشتو ذکر راغلی زما محترم الله رب العالمین او پیغمبر خو موږ ته فرمایي چې من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر د یو کال روژې دلته د 18 میاشتې څو کاله شو بل زما محترمو او ته وفرمایي چې وهو یوم غدیر خم دا د هغه ورځ ده چې په هغې باندې غدیر خم باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د علي رضی الله عنه لاس ونیولو او دا وفرمایل چې من كنت مولاه فهذا علي مولاه څوک چې زما مولا جوړیږي نو هغه به د علي رضی الله عنه مولا هم جوړیږي علما فرمایي چې دغه خطاب او دغه روایت نشته اسما محترم دا منکر دی په دغه ځکه عمر رضی الله عنه ولاړ وي هغه دا خبره وکړه چې بخن لك يا ابي طالب ابن ابي طالب اصبحت مولاي ومولاي كل مسلمين فانزل الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا دا د شیعهګانو حدیث ته اسما محترم د ځان نه جوړ کړی دی څه د پاره د دې اختر د ثابتولو د پاره وی وګوره کنه علي رضی الله عنه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه او هغه خلیفہ بلا فصل دی دلته تاسو چې کوم دی نو ابوبکر رضی الله عنه ته خلیفہ ورکړی دی اول خلیفہ هم ګرځولی دی مونږ دا وایو چې مونږ د علي رضی الله عنه خلافت منو خو څلورم نمبر باندې دا حدیث چې تاسو کوم پیش کوئ
دا د ځان نه ضعیف او منکر روایت ته زما محترمو علما په دې باندې دا قول کړی دی چې دا حدیث نشته دا د ځان نه جوړ کړی شوی دی په دې کې بعضې راویان داسې دي چې هغه بالکل مجهول دي څوک یې پیژني هم نه دومره لوی تهمت زما محترمو دیو په حدیث باندې لګي او دا اختر په ځان د پاره سکی ثابتې زما محترمو بیا دیو دا وایي چې د دې حدیث ته د علي رضی الله عنه خلافت ثابتېږي چې کوم خلافت تاسو ابوبکر رضی الله عنه له ورکړی دی هغه خلافت حقدار څوک علي رضی الله عنه ولما نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا بغدير خم فنادى له بالولايه حبطت جبرائيل عليه السلام عليه بهذه الايه وجكل كم ورځ باندې رسول الله صلى الله عليه وسلم په دې غدير خم په مقام باندې علي رضی الله عنه ته دا لاس وکړو دا خلافت دا دغه ورکو نو جبرائیل امین په هغه وخت باندې راغی او دغه آیات را نازل کړه الله رب العالمین له طرف نه حالانکه دې آیات شان نزول وګوري عبد الله ابن عباس رضی الله عنه او عمر رضی الله عنه دا خپل فرمای یو يهودي عالم هغه عمر رضی الله عنه خواله راغی او ورته فرمای چې تاسو په دې قران کې یو آیات ته کدا چرته په زمون په يهودو باندې نازل شوی کنه و موږ به دغه ورځ اختر مناو کړی عمر رضی الله عنه چې کوم آیات ته خو لګوای هغه ته چې اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا دغه آیات ته عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي عمر رضی الله عنه خپل فرمایي چې ما ته پته ده چې دا آیات په کوم وخت کې نازل شوی دی په کوم ځای کې نازل شوی دی په کوم میاشت کې نازل شوی دی دا ټول ما ته معلوم دی حجۃ الوداع موقوا عرفات لسم ذی الحجه په دغه ورځ باندې نازل شوی دی او دا شیعاګان سوی دیو دا وای چې دا آیات په لسم ذی الحجه باندې په غدیر خم په مقام باندې نازل شوی دی دومره لوی تهمت تریز ما محترمو د دې هیڅ ثبوت نشته دا ځان نه جوړ کړی شوی دی حالانکه په اتلسم ذی الحجه باندې زمون سیدنا و امامنا عثمان رضی الله عنه شهید کړی شو د خوارج په لاس باندې او په داسې ځای کې شهید کړو چې خپل کور کې او قران کریم تلاوت وکاو او د دې آیات تلاوت وکاو چې فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم زرد چې الله رب العالمین متعال لپاره کافی شي او دی خوارج او عثمان رضی الله عنه شهید په دې ذی الحجه په موقع باندې او اخر ذی الحجه دی وشتم یا شپږشتم عمر رضی الله عنه هغه باندې د حمله وکړې شو د خنجر گزارونه بلولو المجوسی په هغه باندې سحر مانځ کې حمله وکړه تاسو وګورئ د عمر رضی الله عنه هغه دعا قبل دل وګورئ چې دا دعا به کوي چې الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جمعات کې د رسول الله په خار کې مانه چې کوم شهادت را نصیب کړي چې کله حمله وشو خپل ځان تکلیف خپل درد هغه ته نه هیر دی بچی د سوي چې بچیا وکړه چې چا وهاله چا ما باندې حمله کړې چې مسلمان خو باندې نه کړې ازوی چې وکړه وای نه په پلان تا باندې چې کوم یو مجوسی حمله کړې او الحمدلله چې الله رب العالمین ماته شهادت را نصیب کو بیا چې کوم دینو 15 ورځې یا شپږ ورځې عمر رضی الله عنه دا درد او دا تکلیف برداشت کو په اول د محرم باندې هغه شهید شو وفات کړ ځکه یکم محرم د عمر رضی الله عنه د شهادت ورځ مقرر شوی د زما محترم شیعاګان دلته دا وایي چې نه کنه محرم کې دا هغه دغه نشته هغه خو چې کوم دی نو په شپږشتم باندې وجل شوی په 2 ورځې بعد وفات شو په ذل حجه کې وفات شوی دی دا دی واغه دی حالانکه چې تاریخ اوراق موږ وګورو نو د ذل حجه اخرنه او د محرم اولنه په دې شپه کې هغه چې کوم دی وفات شوی دی نو ځکه اولنه محرم وته ویل کېږي نو دا ټول خبر زما محترمو دا دی محرم او د ذل حجه پورې تړل شوی دی ځکه ما تاسو ته بیان کړ چې د دین ځان وساتئ دې خبرونه ځان وساتئ کچته دا خبره موږ په خپل ذهن کې راولو
خپل دل دماغ کې واچو نو چرته موږ ګناهګار نشو. کوم شی چې موږ ته الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی په هغې باندې عمل وکړو. د دې صحابه کرامو په نقش قدم باندې روان شو ځکه الله رب العالمین فرمایي چې فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. که چېرته تاسو د دې صحابه په نقش قدم باندې روان شو هدایت به موندګې هدایت والا به شي. ځکه الله رب العالمین پیغمبر ته وایي چې اولئک الذین هداهم الله فبهداه مقتدی. دا د پیغمبرانو تذکره ورته وکړله بیا ورته دا پیغمبران چې کوم دیو چې په کوم لار روان شي پیغمبر چې ته په دې په لار باندې روان شي فبهداه مقتدی ته هم چې کوم دی سم لار او هدایت به څه کي مونږ کې. مونږ ته د صحابه کرامو تذکره وکړله او پیغمبر دې د پیغمبرانو تذکره وکړله. اوس د خپل ځان سره په خپل ګریوان کې مونږ سوچ وکړو چې مونږ په کوم طرف روان یو. الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین د دې خلقو د خباثت نه د دې خلقو د ځان نه جوړ کړی شوی د اعمالو نه الله موږ ساتي او الله دې په هغه دغه باندې موږ روان یو چې موږ ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم حکم او امر کړی دی. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. زما محترم د دې صحابه کرامو په نقش قدم باندې چې څوک د تلو اراده وکي الله رب العالمین هدایت طرف ته روانه. لکه تاسو وګورئ چې کله عمر رضی الله عنه وفات شو د وفات کېدو نه مخکې خپل زوی ته وایي چې بچیا دې خوا راشه. هغه ورغه ورته وویلې چې ګوره زمونږ مور بي بي عایشه صدیقه رضی الله عنها دا وفرمایا چې یاره په ژوندانه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کلم نوم اغستی دی نو زه او ابوبکر دا نوم خپل ځان سره یو ځای اغستی دی. اوس زه دا غواړم چې کله مونږ وفات کېږم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه خوا په خوا چې کوم دی نو زما قبر یو زما جسد پروت وي. ځکه عایشه رضی الله عنها خپل ځان دپاره هغه ځای منتخب کړی و چې یو ځای کې خاوند دی بل ورسره پلار دی ورسره وایي زه به یم. نو عمر رضی الله عنه زوی ته وایي چې ورشه مور بي بي ته دا ووایه دا به نه وایي چې امیر المؤمنین وایي. وګوره دومره عاجزي او تواضع مونږ ته دا درس راکړو چې چا سره خبره کوي چا نه چې خپل حق غواړي چا نه چې یو شی غواړي نو ډېر په عاجزۍ او په انکسارۍ او ډېر په اخلاق سره به ترې غواړي. څه وایي دا به نه وایي چې امیر المؤمنین وایي دا ووایه چې ستا بچی عمر تا ته دا سوال کوي چې داسې داسې دا ځای ما دپاره راکړه. هغه ورته وایي چې صحیح ده. بیا مو ګورئ وایي چې کله زه وفات شم زما کټ دې اوچت کړی وي نو بیا به لاړ شي د مور بي بي خواله څه پته لګي دې وخت کې هغه زما نه حیا کولو د وجې نه ما ته او ویلې وي زړه کې نور څه موجود وي وایي بیا به م لاړ شي کټ به دې نیولی ورته به ووایي چې مورې ستا بچی چې کوم دی د دې اجازت غواړي. دا صرف عاجزي مونږ ته دا درس راکوي چې چا سره خبره کوي چا نه چې څه خبره غواړي چا نه چې څه کار کوي نو عاجزي او انکسارۍ سره به کوي. بدماشۍ سره بد اخلاقۍ سره هغه ستا خپل کېږي نه تا هغه شی نه درکوي. عایشه رضی الله عنها ورته چې او دا ځای دې دپاره شو
نو بیا عمر رضی الله عنه التخخ شو ځکه الله فرمایي چې فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. نو هدایت به مونږ ته موندل کېږي. الله رب العالمین دعا ده چې رب العالمین دې عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین دې صحابه په نقش قدم باندې موږ روان کړي. دیو چې کم اسوه کوم نمونه مونږ ته پرېښې ده چې هغه مونږ په خپل ژوندګۍ کې راولو او دا د را روان زیارت او جمعه چې د 9 محرم او د 10 محرم د روجي نیولو د اوسه اراده وکړو چې رب العالمین زمونږ د یو کال ګناهونه معاف کړي. الله رب العالمین دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي. بعضې ملګرو د دعا درخواست کړی مولوي صاحب ته. الله رب العالمین دعا ده چې الله دې هغو له شفای کامله عاجله ورکړي او الله رب العالمین د هغوی نه مصیبتونه ختم کړي. الله رب العالمین چې کوم څوک قرضدار دي رب العالمین د هغې خپل خزانو نه قرضونه ختم کړي. څوک چې پریشان دي د هغې پریشانیان دي الله رب العالمین ختم کړي. څوک چې مجبور دي د هغې مجبوریان دي الله ختم کړي او الله رب العالمین یو خوشحاله زندگی موږ ته نصیب کړي. الله رب العالمین زموږ قبرونه هغه منور کړي، هغه فراخه کړي. څوک چې وفات شوي دي الله دې هغو ته مغفرت نصیب کړي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سوفنا برابر کې نږدې ودرېږي.